دویمه زندگی چې څه ته وایي حاجي صاحب له الله دویمه زندگی ورکړې او دا دویمه زندگی ول الله د خپل کور والا د وجې نه ورکړې، یعنی پښتو کې چې وایي ښځه. جناب حاجي صاحب چې کم څنګ کې ماته ناست دی د ډېره غټه بیماري تېره کړه او بیماري څه ده چې د اینې مسله وه او اینې ختمه شوې وه. ګوره حدیث مبارکو کې چې راځي چې دا ښځه نه ده، ښځه دا دنیا او آخرت کې جنت دی، خو چې نیکه ښځه ښه. حاجي صاحب لا خپل کور والا اینه ورکړې ده او اوس یې تپوسونه کوو ماشاءالله دی چې مخکې راغلي و ډېر په عجیبه انداز باندې راغلي و بېهوشي به پرې راتله هر وخت کې او اوس ماشاءالله ستاسو د مخې ناست دی. نو زه یم چې دینداره ښځه نه دی الله دا جنت دی. نو حاجي صاحب ډېر غټ پراسس تېر کړو او وینې خرابه شوې وه او ډېره غټه بیماري تېره کړه. حاجي صاحب الله م راته خوشحاله ساتئ، دا ماس له ښکته کوي چې دا خلک مو وپېژني او ستاسو څه مسله وه حاجي صاحب داسې په پښتو کې راته وړو وړو الفاظو کې راته ووایي. جي زما جی مسله دا وه چې لکه زما جګر خراب شوی اینه د هغې نه پس لکه په ما به دغه بېهوشي راتله، تاسو خطبې ته په لنډو دغه کې وي نو په ما به دغه بېهوشي راتله، زه به ځای په ځای داسې راپرېوتم او زما حالات ورځ ته ورځ دغه کېدلو. بیا ما لکه د هغې دپاره دغه وکړو منډې تړې ډېرې زیاتې ووالې، خو لکه دلته یې څه مزه ونه کړه. زه په کراچۍ ته لاړم، په کراچۍ کې الله پاک زما نصیب کړی و زما کور والا لکه مالا خپل وایف اینه راکړله او لکه هغې ما سره غټه قرباني وکړله. ما ته په هغه هسپتال کې یو نفسیاتي ډاکټره وه، هغې ما ته ووایي چې ته به د دې لکه ټول عمر خیال ساتي. الله اکبر. لکه حاجي صاحب د حاجي صاحب دا زندګي نه ده، دا د کور والا ګوره مقروضه ده ښه او که نه. نو د هغې د وجې لکه ما ته لکه زندګي میلاو شوه، الله پاک راله راکړله، خو د هغې په دغه سره زه الله پاک پاسولم او الحمدلله لاک لاک شکر دی چې په دې حالاتو باندې زه الله نه ډېر شکر گزار یم او دا د دې مولانا صاحب د دې ټولو خلکو دواګانې وي او الله پاک ماله زندګي راکړه، لاکو روپۍ لګې دا که دوه لګې دي، الله پاک هر څه په خپل حالاتو کې کړي دي. بس الله پاک. زه به صرف دومره خبره تاسو ته کوم چې د حاجي صاحب دا کومه بیماري دا ډېره درنه بیماري ده، د پیسو په اعتبار سره هم ګوره انسان غورځوي. خو بهر کې حاجي صاحب د ښځې او د خاوند د رشته باره کې څه ویل غواړئ؟ بس دا خو داسې وایم که نه، دا خو د ټولو خلکو ته چې آخري لکه رور به دنه وروسته کېږي، لکه ډېر رشته دار به دنه خپل خپلوان تر زامن، خو د کور والا چې کور والا مثال ایمانداري لکه دینداري، لکه دینداري پکې شرط دی، دینداري پکې شرط دی. جي وی زمونږ یو زه په سعودي کې وم جي، زمونږ یو کفیل و نو هغه به دا خبره کول وی چې ښه ښځه که نه وی زی جنه او چې بده ښځې زی جهنم. نو الحمدلله چې جنتي نو هغه بیا په رښتیا جنتي، نو ښه ښځه ښه ښځی. الله خوشحاله حاجي صاحب الله تاسو له صحت درکړي او نور چې څومره کسان داسې دې بیمارو کې مبتلا دي، کو هر قسم بیمارۍ کې مبتلا دي، الله دې ول صحت کامله ورکړي. دا موضوع مې ذکر اچوته کړه چې د ښځو د خاوند موضوع ده، نو ښځو خاوند چې یو بل سره مینه محبت کوي او سیټي که نه نو جناب دغه کور جنت دی او کو نه سیټ نه کوي دغه کور بیا جهنم دی. نو بهر کې هغې ښځې ته وایم چې څنګه د حاجي صاحب کور والا ماشاءالله حاجي صاحب له خپله زندګي ورکړه، یو قسم نه وله ورکړه، دغه شان جناب د خپلو خاوندانو عزت او د احترام کوئ او د هغوی قدر کوئ. ګوره ښځه په خاوند ښځئ، ګوره چې ښځه خاوند نه که نه بیا هېڅ نه. نو بهر کې حاجي صاحب الله هم خوشحاله کړي، الله دې له خپلې لاړې نورې هم دا الله هم تاسو خوشحاله کړه او الله دله ډېره زندګي درکړه سره زمونږ او الله هم خوشحاله لره. امين. او بس نور به تاسو ته څه ووایم، ما په دې دا خبرې هم ډېر نه راځي راله او ډېرې نه شم کولی، خو خدای دې تاسو له د دې حجر درکړي. امین کیږي، امین کیږي. بل حاجي صاحب پرهیز دا دی چې دا به چا سره شپږو میاشتو پورې لاس هم نه میلاوئ، خو بهر کې ما سره ناست دی، الله دې خوشحاله ساتي او جناب الله هم راته خوشحاله ساتي. د ښځې خاوند رشته مې راواخېسته، خپل منځ کې مینه محبت کوئ، کو خاوند زیاتې کوي ښځې له پکار دی چې اوږه ښکته وړي او کو ښځه داسې کله ناکله تیزې شي نو خاوند له پکار چې اوږه ښکته وړي. الله هم راته خوشحاله ساتي. جي